أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل تپوس وک اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم د بنی اسرائیلنا کم آتیناهم چه سمر ورکڑی دی منگ دویتا من آیت بینہ داغ واضح آیتننا داغ واضح نخنا یا داغ نعمتن واضحنا ومن يبدل نعمت اللہ سوک چه بدل کی نعمت دا اللہ لرا یعنی ناشکریو کی من بعد ما جاءته رست دا دین چراغل ویدت دا نعمت فإن اللہ شدید العقاب پس بے شک اللہ تعالی دے سخت عذاب ورکون کے زین للذین کفروا خیستکڑلے شوے دے ہاغی کسانو تا کفرو چی ہاغی کفر کڑے الحیات الدنیا جون دنیا والا ویسخرونا او ٹوقی کوی دوی مسخری کوی دوی من الذین آمنوا پہاغی کسانو پوری چی ہاغی ایمان راوڑے والذین اتقوا او هغه کسان چې هغه تقوا اختیار کړي یا ځان بچ کړي د کفر نه د شرک او نافرمانو نه فوقهم دوی به د پاسوي د دغه کافرانو دوی به چوتوي په دغه کافرانو یوم القیامت په ورځ د قیامت والله يرزق من يشاء الله تعالی رزق ورکی چاته چې اوغاړي بغیر حساب بغیر د حساب نه یعنی اس حساب ور سره بیان کوي کان الناس امه واحده ودا انسانان یو جماعت یو امت متفق په توحید فبعث الله النبیین پس راولی گلو اللہ تعالی پیغمبران لرا مبشرین و منذرین ودا پیغمبران زیری ورکون کی او یرون کی وانزل معهم الكتاب او نازل کلو اللہ تعالی د دوی سرا کتاب لرا بالحق پحق سرا یا د پار د اظہار د حق لیحکم بین الناس د پاره د دې چې فیصلو کی په منځ د خلقو کې فیما په هغه مسلو کې اختلافو فيه چې د خلقو اختلاف کړو په هغه کې ومختلف فيه او اختلاف نه دی کړي په دې مختلفو مسائلو کې الا الذين مگر هغه کسانو کړي اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات چې ورکړی شوی ورته وروستو د هغې نه چې راغلي دوی ته البینات هغه واضح دلایل بغیم بینهم دا اختلاف کړی و د وجې د حسد نه د وجې د ضد نه په منځ خپل کې فهد الله الذين آمنوا پس ہدایت کرے اللہ تعالی هغه چاته چې هغه ایمان راوړي لمختلفو فيه په هغه احکاماتو په هغه مسلو کې چې دوی اختلاف کړي په هغه کې من الحق د حقنا باذنه په توفیق خپل سرا والله يهدي الله تعالی خی من یشاء چاہت چی اغاڑی الى صراط مستقیم لار نیغا ام حسبتم آیا گمان کوئی تاسو خیال کوئی تاسو ان تدخل الجنتا چی داخل بشی تاسو جنتا ولما یأتکم حالان کی نبوی راغلی تاسو تا مثل الذین حغا واقعات حالات د هغې کسانو خلو من قبلکم چې تیر شوي دي هغې مخکې ستاسو نه مستهم البأساء والضراء رسیدلی هغې ته البأساء تنگی د مال یعنی غریبی
والضراء او تنگی د بدن یعنی بیماری مستهم البأساء والضراء رسیدلیو هغیتا غریبی او بیماری وزلزلو او خوزولی شویو دوی جڑقولی شویو دوی حتی یقول الرسول آن تردی چه وبوی رسول پیغمبر دا اللہ یعنی ذہنی تکلیبون ورتهم ورکللی شویو والذین وحاغ کسانو آمنو چی ایمان راوڑیو معهود دغی رسول سرا متا نصر اللہ کلبوی امداد دا اللہ الا ان نصر اللہ قریب خبردار بیشکا امداد دا اللہ دے نزدے یسألونک ماذا ينفقون دوی تپوس کویستانا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی سسیز خرچ کی دوی قلت ورت اوائے اے نبی علیہ السلام ما انفقتم من خیر حغسیز چی خرچ کوئی تاسو دس خیرنا دس حلال مالنا فللوالدین والاقربین نو مستحق دغی حلال مال دی والدین مور و پلار والاقربین و رشتداران والیتاما والمساکین یتیمانان او مسکینان غریبانان وابن السبیل او مسافر وما تفعلوا من خیر او هاغس چکوی تاسو من خیر دسنیکینا فإن اللہ به علیم پس بیشک اللہ تعالی دے پہ غیمان دے علم لرن کے کتب علیکم القتال پرسکرلے شوے دے پتا سبان دے قتال جنگ وهو کرہ لکم حالان کی حغا خوخ ندے تاسوتا یعنی نا خوخ لگی تاسوتا تبعی طور وعسى ان تکرهو شیئا او کېدلی چی یو سیز بد لگی تاسو تا وهو خیر لکم حالان کی هغه غوروي ستاسو د بارا وعسى ان تحبوا شیئا او کېدی چی یو سیز خلگی تاسو تا وهو شر لکم حالان کی هغه بد وي ستاسو د بارا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ تعالی پیجنی او تاسو نپیجنی تاسو تا علم نشتا کم علم چیو اللہ تا دے